الیا سره په دې وخت کې زه په دریای کابل کې نیم ولاړ بلکې په جی ټي روډ باندې ولاړ یم. مین جی ټي روډ پېښور ټو اسلام آباد یا پېښور ټو نوشهره دغه مین جی ټي روډ باندې ولاړ یم او دغه مین جی ټي روډ حالت تاسو کتی شئ. دلته دا زلمی شاه زلمی هم راوتی دي، د ټریفیک د حالات هم تاسو کتی شئ. دې طرف نه ما ته په دې طرف باندې د رحیم الله بادشاه مدرسه ده، هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. باران چونکې بس اوس ودرېدو او ډېرې اوبه لار روانې دي د خټک نامې نه دغه سایډونو نه. د ټریفیک دغه حالت دی د بده مرغه مونږ په دې خبرو باندې لکه بالکل غوږ نه ګرو چې دغه ټریفیک والا ولاړ دي، دغه پولیس والا ولاړ دي. دی مونږ ته وایي چې سنګل سنګل راځئ نو ټول به په ارام وځئ. هغه بس تاسو وګورئ ډبل روان دي، هغې نه اخوا کنده ده، نو که دا دې کندې ته پرېوتو نو بیا وایي چې حادثې سره ښکار شو فلانې ولاړو ډینګلې ولاړو. نو داسې خبرې بالکل نه دي کول پکار. بله خبره د خپل ماشومان هغه سیلونو له د سیلاب سیلونو له مه بوځئ. په دې باندې د دې علاقې خلکو ته پته چې دلته کوم ځای کې لښتي دي، کوم ځای کې غټې نالې دي، عام خلکو ته پته نشته. هغوی را رواني او لښتي کې وغورځېږي، دغه کې وغورځېږي. نو بیا خلک وایي مرګ سره ګلونه وړي. نو مرګ به سره ګلونه نه وړي چې تاسو احتیاط نه کوئ. بله خبره دا ده چې مطلب دا دی د مدرسې حوالې سره چونکې مدرسې ته نقصان رسېدلی دی، کتابونو ته نقصان رسېدلی دی، کتابونه ډېر زیات ضعیف شوي دي د سیلاب د وجې نه، او بله 2-3 کمرې سفر شوي دي. په مدرسه کې دومره اوبه ولاړې دي چونکې دلته د بنات مدرسه هم ده او د بنین هم ده. نو طالبانو خپل چې څه ته کېده هغه یې وکړه، خو لکه ډېرې خبرې داسې پاتې دي چې لکه هغوی ته د کومک ضرورت دی. نو که اعلی چارواکي زما دغه خبره اوري نو هغوی ته زه دغه غږ کوم، هغوی ته دغه خواست کوم چې مهرباني وکړئ دوی له ځان راورسوئ. دلته دا د چوک کې څه دوکانونه دي هغې طرف ته اوبه ور روانې دي چونکې غریبانان دي، د هغوی نقصان کیږي. نو زمونږ دا فرض دی چې مونږ په دې ګړۍ کې یو بل له لاس ورکو. هغه طرف ته راځو کټ کومه کامي ستا ډېره مننه. هغه طرف ته راځو هغه ملګري طرف ته. ملګرو دغه ټول حالات دي، تاسو وینئ ګورئ. دې ګاډي ته به لږ ودرېږو بیا به ووړو. ملګرو زه تاسو ته دغه خبره کول غواړم چې لکه دا زموږ د پولیس دا ځوان ولاړ دی که نه، نو لکه وګوره دلته 3 لاینه را روان دي، 3 لاینه را روان دي چې موږ او تاسو د دې خیال نه ساتو. لکه دغلته کنده ده، نو دغه ګاډي کندې ته پرېوتو نو بیا به څوک ذمهواري د دې. دا پولیس والا چې ولاړ دی نو دې تاسو ته صرف دا خبره کوي چې بی تاسو لین کې راځئ، یو کس لین کې راځئ، یو کس لین کې راځئ، نو دا ټولې خبرې به حل شي. دې طرف ته ډېرې زیاتې اوبه دي، نو که دې کې ګاډي ور پرېوتو نو په دې ګاډو کې ماشومان هم دي، دغه هم دي. مهرباني وکړئ دې خلکو سره تعاون وکړئ. لکه دا خلک زموږ دپاره ولاړ دي او دې نه تماشه مه جوړوئ. بس داسې کار دی چې د خپل تاسو نه څه کېږي نو د دې کوئ. ګوره دا وګوره لکه هر یو کس سره به مونږ جګړې کوو، منت به ورته کوو چې یاره تاسو اخوا مه ځئ، هغه خوا اوبه غټې دي، دې خوا روډ ته راځئ. خو د سنګل دغه دی، سنګل دې ګاډو پسې راځئ، د سنګل دغه دی، دې ګاډو پسې راځئ، سنګل ځئ، نو بیا به کار ټیک وي. او چې سنګل تاسو نه ځئ هغه طرف ته ځئ نو تاسو ته د دې علاقې څه پته ده. نو مهرباني وکړئ د دې ټول هر څه خیال وساتئ. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. انشاءالله نیکسټ اپډیټ سره به تاسو ته مخامخ ولاړ. سیلابونو دغه حالات یا د سیندونو دغه حالات به تاسو سره ډسکس کوم. کامي ما سره ولاړ دی، ریسک هم دی ځکه چې ګاډي ځي راځي، خو زه وایم چې لکه دا د عوامو خدمت دی چې لکه دی په صحیح طریقې سره دا هر څه مینیج کړي. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ.